إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ او یاد کا آغا ٹیم جعلنا چی منگو گردو البیتا بیت اللہ لرا حانکابی لرا مسابتا للناس، مسابتا زائد گرزیدو، زائد تاویدو، زائد ثواب، للناس د پار د خلقو، و امنا او زائد امن. اللہ ما ورتیو خلق اتخذوا انیسی من مقام ابراہیم، اغا مقام ابراہیم لرا مصلا زائد مزو، وعہدنا امن حکم کرو الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تا، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام تا، ان طہرا چی پاک کی دی دوار بیت یا کور زما للطائفین دا پار دا تواب کونکو، والعاکفین او دا پار دا اتکاب کونکو، او دا پار دا مقیمینو، والرکع السجود او دا پار دا رکو کونکو، السجود او دا سجدو کونکو. شاعتنا دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اعمال ذکر کئی چی دا اعمال دا ابراہیم علیہ السلام اعمالو، و چی کم خلق پا دے اعمالو معنی پابندے اغی صحیح دی اقدار دی چی دا داوو کی چی آو اغی دی ابراہیم علیہ السلام تابی دی و ابراہیم علیہ السلام دا اغی دی. اس دے رہی اللہ تعالیٰ دا ابراہیم علیہ السلام دا خانہ کعبی دا جوڑولو عمل دا اغی ذکر کئی، او اصلا دا تمہید دے مخ کی دی دویمی سپارے سر کی اولو اعتراض را روان دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبی تا اول مسکولو، بیا بیت المقدس تا شو، بیت المقدس نا بیا مدینی منوری تا چلالو، بیا خانہ کعبی تا شو، اللہ حکم کو اس دیلو اعتراضات پا غیمانی کری دی. نو دا تمہیدن اللہ دا خانہ کعبی بنیاد خی کہ خانہ کعبہ سنگا جوڑا شوی دا. نو اللہ فرمائی دا خانہ کعبہ دا زائد رجود تمام عالم دا پارا و زائد امن ماگر زولے دے. نو گو رئی دا خانہ کعبہ مثلا دا سے میس کے دا اور دا تمام دنیا چار چاپیرا خلق آغاغی تا متوجہ کی گی، اور دا مسئلہ دا لکہ اس منگیو انو زمانگا روح دا پا خانہ کعبے پا طرف تے ضرور نہ چے عین دا مسئلہ بسیدہ پا خانہ کعبہ مانے ہو لگی. جہاد پکار دے زمان جہاد خانہ کعبے طرف تا دے، اور چے کلا سڑے خانہ کعبہ کی دن نوی نبیا عین خانہ کعبے تا مقام خدری گی. نو زمان مغ دے خوالے اس آغاڑے تا مغرب کی چے سک پاتی کی دے آغای مغ با دے خواہی، چے دے غاڑے تا سک پاتی کی دے با دے خواہی. نو تمام عالم رخ اگر زید اللہ کم طرف تا دی دا خانہ کعبے طرف تا دی. و امنا او خانہ کعبہ زائد امن دے سڑے ہریان شی. گورا اللہ دے تاسو منگا بار بار حرمینو تبوزی سیبا کدشپی یا و بجے لاڑے، کد 2 بجے لاڑے، کد 3 بجے لاڑے، یار ردش پا 24 گھنٹے خانہ کعبہ داغی اگا توافونا، داغی اگا رونک اگا جاری اگا نبندی او امنی امنی. علتا گورا سڑی دا یارنی، علتا سڑی دا یارنی کہ علتا امنی امنی خواہ. علتا سوک چاپا سے ٹوپک نرا اوچھتے تورا نرا اوچھتے اور دا اللہ پا امن کے راشی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، مقام ابراہیم آغا زائد ہے چکل ابراہیم علیہ السلام دا خانہ کعبہ جوڑولا. نو دا ابراہیم علیہ السلام کوازہ و کوازہ او عزری دا معنی کی وطا لپٹو آئی، لپٹو ملیدلے دے لپٹ چے کتا برکی گی پخپلا. انو دا لپٹو دا کوازہ و
ابراهیم علیه السلام په دې ولاړو، خانه کعبه یې جوړوله، په چې دیوال به یې جوړو نو خپله به ورسره هغه اخوا کېده، په خپله به بره کېده، په خپله به کته کېده. په هغې کې د ابراهیم علیه السلام مبارک د خپل قدمونه چاپونه جوړ دي. دکه ګټې دغه ځای ته مقام ابراهیم وایي. او دا مقام ابراهیم دا په متاب کې هغه ګټه پرته ده، انو دا د مخکې نه پرته ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طواف کولو، د دو جانو سردار آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا زمونږ د نیکه د ابراهیم علیه السلام نښې دي، دې خو یو 2 رکعته لمونځ په کار نه دی. او بس دې کې الله جبرائیل امین راولېږه چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. تاسو دغه ځای څه ونیسئ؟ قرآن مجید کې 21 داسې ځایونه دي سیبه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خوله مبارکه په اول خوځېدلې ده او بیا هغه قرآن حکم نازل شوی دی. یو د هغې نه دا ځایم دی ښه واتحدو. نو دا حضرت شیخ صاحب الله د عمر کې برکت واچي، آی به وي فرمایل به موږ به چې هلته د حرم په سفر و بچې هر طواف نه پس دا 2 رکعته لمونځ دا واجب الطواف دی، دا واجب دی. دا به کې نو چې طواف ته وکړه نو د طواف نه پس به ورشي کوم ځای ته مقام ابراهیم ته. اوس خو چونکې خلک ډېري نو هغوی ورته هغه څیزونه لګولي مخامخ به ورته ورشي، دغلته به 2 رکعته لمونځ وکړي. وعدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائف. پاک کوي کور زما. نو دغه ټیم خو خانه کعبه روانه شوې وه، ابراهیم علیه السلام تازه جوړوله. نو پاکول څه معنا ده؟ ان طهر بیتیا چې بنیاد دی نو په بسم الله ولا بنیاد کې دی، دا مطلب دی. اول بسم الله وایي ګټک دی. للطائفین د پاره طواف کوونکو، د پاره د مقیمینو چې هلته پاتې کېږي اعتکاف کوي او رکوع کوي او سجدې کوي. وإذ یاد کاډم قاله چې وی ابراهیم علیه السلام رب او رب زما اجعل اګرځې هذا بلدن دی خار لرا آمنا زائد امن ورزق الله رزق ورکې آل او آل د دې لرا من الثمرات د میونه من آمن چا چې ایمان راوړ منهم دا غینا بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر از آخرت باندې. نو قال وت الله تعالی نا ومن کفر چا چې کفر وکړ فمتعوا د فائدہ ورکم هغه لره قلیلا لږه زمانه ثم اضطروا بیا براکاږم دلره الى عذاب النار په طرف د غذاب د اور وبئس المصیر دا ډېر بد ځای د ګرځېدو دی. اوس ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیاد دی، خانه کعبه جوړی. انو یو هغه ټیپ دعا کړې ده هغه جدا ده، هغې کې بلدن کې اجعل هذا البلد دی، هغه جدا دعا ده. دا دعا یې هغه څه ټیم کړې ده چې ما پرون تاسو ته ابراهیم علیه السلام راغې ځان سره حاجره بی بی او اسماعیل علیه السلام ماشوم دغلته پرېښوده او خوراک وغیره ورسره هم ډېر نه دی. انو چې حاجري بی بی ورته وی ته چرته دی موږ چاته پرېږدې؟ انو ابراهیم علیه السلام کش نه کو، بیا ورته هغې خپله ووي تا ته د الله حکم دی. ابراهیم علیه السلام سر وخوځو، حاجري بی بی بیا به الله موږ نه ضایع کوي. نو چې ابراهیم علیه السلام دغه ټیم ته نو دا دعا یې کړې ده او سیبا دعا قبوله ده. ګوره په دنیا کې د ټول نه قیمتي مارکیټ دا چې دی نو د مکې شریفې دی. یعنی ښه نه ښه څیز چې هلې که نه کاپیرا هر ملک د اعلی نه اعلی څیز چې جوړ کړي نو کوم ځای ته رالیږي؟ خانه کعبې ته رالیږي. او ځکه رالیږي چې په تمامه دنیا کې د ټول نه غټه مجمع دا په خانه کعبه کې. نو وایي چې ټولې دنیا ته زمونږ صحیح پراډکټس ورسي، زمونږ صحیح څیزونه ورسي. دې د وجې د ښه نه ښه څیز هغه یې جوړی او هغه یې کوم ځای ته رالیږي؟
هغه یې چې ده نو دغه ته رالیږي خانه کعبې ته رالیږي او دارنګې دا هره میوه به ته بې موسمه میوې به هلته الله دې تاسو مونږ حرمینو ته بار بار بوځي صاحب هلته څه کېږي نه ښه لک دک سا غرونه دي تور تور ګټې دي او په هغه غرونو کې د فصل سوال نه پیدا کېږي ته فصل وشي او داسې روزي ده پکې چې حریان بشي داسې پراوانه روزي په لکونو خلک هلته یو چاته ډوډۍ کمیږي نه بلکې سیوا کېږي هغه یې په شاپرو کې چې غورځوي دا هغه پراواني ده ښه دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده خو چې دعا یې کوله نو شاته الله تعالی ته ووي که نه قال انی جعلک للناس اماما قال ومن ذریتی الله زما اولاد لم دا امامت ورکه الله ورته نه ظالم سړي ته دا مقام نه میلاویږي دې دپاره ایمان پکار دی نیک عمل پکار دی اوس دې چې د میوو خبر راله نو ابراهیم علیه السلام ته خو شاته خبره یاده وه نو سري وي الله رزق ورکي من آمن منهم بالله والیوم الاخر چې چا په الله باندې سي ایمانی الله ورته ابراهیم الله نه ومن کفر فامتعه قلیلا چې څوک کفر کوي دنیا کې د دنیا په مال کې زما معامله جدا ده دین نه دین زه هر چاله نه ورکوم یو حدیث کې راځي چې ان الدنیا یؤتی لمن یحب ولمن لا یحب الله تعالی چې دی ان دنیا هغه چاله هم ورکوي چې مینه ورسره ساتي او هغه چاله هم ورکوي چې مینه ورسره نه ساتي والدین یعطي لمن یحب الله دین هغه چاته ورکوي چې څه ساتي ورسره مینه ورسره ساتي ښه انو الله ورته دې ځای کې وایي ابراهیم علیه السلام من آمن منهم بالله والیوم الاخر وي الله ورته وایي چې نه چې څوک کافر دی هغه له به زه ورکوم خو لږه زمانه څه مطلب دی لږه زمانه چې دا مطلب دی که نه دا دنیا دا ژوند نه دی د نوح علیه السلام 1400 کاله عمر سوره 1400 سال په خوله راځي نوح علیه السلام نه چا تپوس وکړو دا دومره عمر دې تیر کو ته څنګه ګڼې سیبا دا 1400 کاله عمر مې داسې تیر شو که نه چې لکه یو کمرې د هغې 2 دروازې بس داسې په یو دروازه را دننه شي په بل کې وروځي دا ګوره مثلا د هر انسان د چا عمر 80 کاله دی د چا عمر 80 کاله دی د چا عمر 80 کاله دی د چا عمر 40 کاله دی هغه ته وایه ته پسې پوه شوې ګوره زمونږه چې 80 دی 40 دی 50 دی 80 دی دا لکه د سترګې په رب تیر شو موږ پې پوه نه شو دغسې دا باقي څو ورځې نه دي دا به هم د سترګې په رب تیر شي او به چې ګورو نو بس ښځې به یې رامانېښي ورکته به یو لہذا الله دې موږ د دې دنیا به د ژوند غاوره کوي نه الله دې موږ د دنیا د دوکې نه وساتي د دنیا دوکه ډېره ناکاره ده خدای دې موږ د دې د دوکې نه بچ کړي ښه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي انو دا لږه زمانه ده دې لږ دور کې ګوره د دې باچاحت د دې حکومت د دې طاقت به دې غاوره کېدل نه دي پکار به دې دوکه کېدل نه دي پکار د دې دا باچاحت عارضي دی د دې دا مال حدیث کې راځي انسان وایي مالی زما مال دی ستا مال خو هغه دی چې تا وخوړو تا صدقه کو تا ستا مال دی دنیا مال کې خو بس تا صرف 2 گزه کپن دی خبره ختمه هر څه دنه پاتې دي داسې دوکه ده چې موږ په دې باندې غاوره کېږو ښه الله دې موږ د دنیا دا غاوره توب نه وساتي الله وایي یاد کا ټیم یرفع چې پورته که ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت نه اسماعیل علیه السلام
وی ربنا او رب زمنگا تقبل منا اللہ قبول کی زمنگنا انکا انتا اللہ بے شک اتچے السمیع پورا پورا اوریدن کے العلیم پورا پورا عالم. اس ابراہیم علیہ السلام دا خانہ کعبی بنیاد چتی دعا کئی. اس دا خانہ کعبی دیر اوگد نام لنڈو الپازو کم بیا اوگد کی دا خانہ کعبی تاریخ داو دا اول حدیث کی راضی روایت کے مثل زبد دا پشان دا زگ و زگ پا دی اوبو مانے دا زگ گرزی نی نو دا طول دنیا اوبو اوبو وا نو دا پشان دا زگ و دا پاسا نو دا طول دا اول دا خانہ کعبی بناہ الملائکہ پارختو جوڑ کا پا محاذات دا بیت المعمور کے. بیت المعمور دا خانہ کعبی پا محاذات کے چھ دینو دا پارختو چکم دا تواب کی گی نا آغا دے. بیا چکم دے دا آغینا پسو آدم علیہ السلام خانہ کعبہ چھ دینو آغا جوڑا کرا. بیا دا منحدم شوا دا آغینا پس دا شیس علیہ السلام جوڑا کرا. شیس علیہ السلام نپس پا توپانی نوخ کی دا بیا روانا شوا چی دا روانا شوا نو دا چی دنو بیا ابراہیم علیہ السلام دا جوڑا کرا. بیا دا ابراہیم علیہ السلام نپس دا عمالکو روانا کڑیوا. بیا بنو جرہم قبیلہ وا دا دا اسماعیل علیہ السلام سخرگنائی وا دا اغی چی دنو آباد اکلا. بیا دا اغینا پس بیا روانا شوا بیا بنو خزاعہ دا اغینا پس قصی ابن کلاب او دا اغینا پس دا خانہ کعبی امارت دا چی دنو دا قریش آغا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر 35 سالو او اغی خانہ کعبہ بعدولا او پا آغا خبر مانی دا اغی پا آخرہ کی جنگ راغے اختلاف راغے چی دا حجر اسود بسوک دی او دیر زدیان کوبو دا اغی جام کے خود دوینو ڈاک او لاسونے پکی لندکلل یا با وینی توی گی جو کم ساڑے وینی توی کی خار سوگا دی آغا بے بیا دا آغا کئی. بیا دا اغی نا پس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس دا سیرت و مشہور واقعہ دا اللہ تعالیٰ چی دن دا اغی عبادے برابر کا. بیا دا اغی نا پس تعمیر چی دے عبداللہ ابن زبیر سے بکا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا دیا عبادے کا اغی نا پس حجاج ابن یوسف را گئے. حجاج ابن یوسف دا روان اکڑا او بیا تعمیر کو. دا اغینا پس دا امام مالک رحمت اللہ علیہ پر دور کے ہارون رشید باچا دا دی دوبارہ آبادے کو خو اجازت ورنکو. امام مالک سے نے تپوس امام مالک سے وہ توی دا خانہ کعبین دا لبو گوڑای مجوڑوی سباب دا حجاج دا خاندانی او سڑے راشی اب بیار وانا کی کہ دا اس کم خانہ کعبہ جوڑا دا کنا دا پا آغا شکل ندا چی پا کم شکل مانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل خواہشو چی خانہ کعبہ دا سے جوڑے شی دا پا آغا شکل ندا. امام مالک سے بھی سباب بل سکراشی آبے بیانو بد دینا با خلق لبی جوڑے کی خانہ کعبہ آغا عظمت آبا دا خلق کو دا دوڑنا ختم شی. ٹھیک تا کانا خانہ کعبہ منگ سجدہ خانہ کعبہ تا نلگو او یو جہد تے خانہ کعبہ خو یو ظاہر ہے یو کامرہ دا. ٹھیک تا کانا اگر قربان دا اللہ نا دورا لوگ انتظار مقرر کو سڑے چی سورا مالدار ہی کنا دورا زان لا غٹا بانگلے جوڑی کہ نہ جوڑی دورا زان لا غٹ کور جوڑی نہ جوڑی تاسو چرتا دیتا سوچ نہ کڑے دا خانہ کعبہ اللہ تعالی دا طول کائنات دا اللہ دے نوچے اللہ خپل کور جوڑو خانہ کعبہ جوڑا دا کعبہ بے دورا جوڑا کرو لکہ دیدہ نوال پے خبر اللہ والا جوڑا اوچی آگا اوگا تواب آگا برا چت کے جوڑ کڑے زڑی لڑا چھئی تواب خالق نشی کولے علتا دورا اوگا تواب بابی آدھا چاپ لار کو دا بچا کو
ګوره دا الله تعالی څومره شفیق دی په خپلو بندګانو باندې نو وړوکې غوندې ځای مقرر کړه تاسو دا خیال لرئ که نه اوس یې هغه کته نه پرېږدي نو هغوی بره یو مطاب جوړ کړی دی هغې کې چې یو چکر وی که نه یو چکر نوم د سړي 45 منټ لګي اوا دا داسې پسانه خو نه دا و چکر یو طواف دی نو الله تعالی دی الله کل حال ځان له مسله ده خو لکه مقصد مې دا دی چې الله تعالی په موږ باندې په امت باندې په خلکو باندې شفقت کړی دی وړه ګرځولې ده ښه بیا الله تعالی وایي انو ابراهیم علیہ السلام دعا کوي ربنا او رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین تابعدار لکه تعالی را ومن ذریتنا او ذریت زمونږه نه امتا مسلمتا یو جماعت چې مسلمتا تابع وي لکه تعالی را و ارنا او تعلیم را کې مونږ ته مناسکنا هغه مناسک د حج زمونږه وتب علینا وتب او الله تعالی معافیو کې مونږ ته اولاد زمونږه ته انک انت التواب الرحیم الله ته ډېر توبه قبلونکې او ته ډېر رحم کوونکې ته ډېر بخونکې ښه بس دوره ډېر دی نور به دعا کې خبرې دي بیا به سبا وو ښه وإذ یاد کا ټیم جعلنا چې موږ وګرځو البیت خانه کعبې لره مثابتا زائد ګرځېدو زائد مرجع للناس د پاره د خلکو و امنا زائد امن الله وی من ورتوی اتحدو انیسی او خلقو من مقام ابراهیم اغا مقام ابراهیم لر مصلا زائد مزو وعهدنا من اکم کرو الى ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا انتحر چپاکی بیت یکور دما لطوائبین دا پار تواب کونکو والعاکبین او د پار د اعتکاف کونکو والرکع السجود او د پار د کونکو سجدے کونکو وإذ یاد کا ٹیم قالا چو ابراہیم علیہ السلام رب او رب دما اجعل اگر هذا بلدن دی خار لرا آمنا زائد امن ورزق رزق ورک آل د دی لرا من الثمرات د میونا من آمن چاچ ایمان راوڑ منهم داغین باللہ پاللہ تعالی مانے والیوم الاخر پر الزاخرت مانے نو قال وت الله تعالی ومن کفر چاچ کفر کړي فمتعو دا فائدہ ورکم اغلر قلیلا لګ زمانہ ثم اضطر بیا برا کاغم دلرا الى عذاب النار په طرف د غذاب د اور وبئس المصير او دا ډېر بد زائد ګرځېدو دی وإذ یاد کاډم يرفع چې پورته کې ابراهیم علیہ السلام القواعد هغه بنیادونه من البیت د بیت الله و اسماعیل علیہ السلام وی ربنا او رب زمونږه تقبل منا الله قبول کی زمونږه انک انت السمیع العلیم الله ته پورا اوریدونکې او علیم پنیتونو زمونږ باندې ربنا او رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږه مسلمین تابعدار لکه تعالی را ومن ذریتنا بعد اولاد زمونږه نه امتا یو جماعت مسلمتا چې مسلمی تابع وي لکه تعالی را و ارنا او اخی مونږ ته مناسکنا مناسک د حج وتب علینا الله توبه قبول کی اولاد زمونږه انک انت التواب الله ته ډېر توبه قبلونکې او رحیم الحمدلله رب العالمین کریم خدایا زمونږ د ټولو نه راضي شي الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته کامل ایمان راکړي الله موږ ته کامل رضا راکړي الله موږ ته کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ ټول د هر هغه کارواله خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي په کوم کارونو چې ناراضه کېږي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي الله زموږ د درد دا څومره شرکا دي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کړي الله څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازه ولري الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي الله د عافیت او د برکت ژوند نصیب کړي الله د دې مرکزی خانقاه دارالعلوم چې څومره ضروریات دي الله د غیب برابر کړي الله د شیخ صاحب په ژوند باندې الله دلته تعمیراتي او تعلیمي دواړه کارونه عروج ته ورسي
الله زموږ ټول صلاحیتونه الله د دین د تقویت ذریعہ وګرځي. الله زموږ د ټول ناراضي شي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. الله دې ملک ته ترقي